وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. د غر یا ځنګل نه مسلمان شین بوټی کټ کول د خپل ضرورت لپاره جایز دی که ناجایز؟ اسلامي تعلیمات پرانا کی د اسلامي تعلیماتو پرانا کی خبره ده چې د حدیث کې راځي چې الناس شرکاء فی الثلاث، انسانان په درې څیزونو کې شریک دي: الماء والنار والکلأ، په اوبو کې، په اور کې، او دارنګې په غیاګانو کې. غیا، اور او اوبه د ټولو خلکو شریکي دي. دا هغه چې کله خلک شریک پرېږدي، بالفرض کا اور د چا خپل ذاتی دی، دغه شانې اوبه د خلکو ذاتی ځان له تنظیم کړی راوستي دي، یا غیا د غر د هغه ساتي ځان له د چا حصه ده، نو بیا دغه شریک نه دي، د هغې حیثیت بیا د ذاتي ملکیت دی. خو چونکې دا شړې مړې به پخوا چا دا به غیر آبادې وي او دا به چا نه آبادولې، دا به یې څه شریکې پاتې وي د ټولو انسانانو. د اسلامي تعلیماتو نه دا ثابتېږي چې نبي علیه صلات وسلام یو کس ته ویلي لاړ شه د ځنګل نه ځانه ډکې راوړه او کټ کوه. دا هغه ځنګلي مراد دي چې کله دا د ټولو خلکو شریکي او هر چا ته پکې اجازت وي او د چا ملک پکې نه وي. بالفرض که داسې غر دی چې هغه د چا ملک دی، هغه د چا پراپرټي ده، هغه د چا په نوم ده، نو د هغې نه بیا د هغه د اجازت نه بغیر نه شین بوټی راوړی شي، نه وچ بوټی راوړی شي، نه ګیا راوړی شي. او بالفرض که هغه اجازت درکړي نو بیا کولی شي. دا مسله ده.